أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس بایولوجي موږ شروع کړی په هغې کې چپټر نمبر 4 ته را رسېدلي او چپټر 1 نه والا چپټر 4 پورې موږ 138 ویډیو جوړې کړي 138 ویډیوز موږ په دې کې جوړ کړه او چپټر 4 نوم چې دی هغه سیل اینډ ټیشو او سیل اینډ ټیشو کې موږ سیل چې دی د هغې ارګنیل موږ شروع کړي دي د سیل واړه اجزا چې سیل څه نه جوړیږي هغې ته ارګنیل وایي هغه ارګنیل موږ شروع کړي په سترګو نظر نه راځي په مایکروسکوپ نظر راځي هغه هم په الکترون مایکروسکوپ باندې راځي نن چې دی یو ډېر اهم ارګنیل دی هغې نوم دی رایبوسوم رایبوسوم بیسیکلی دا هغه یو ارګنیل دی چې دې ته لیکلي دی آر ټایني granular bodies in the nucleus. فرست تعریف دا ولیکو دی مطلب دلته دی مطلب ډېر کې دی شي دی مطلب دا دی رایبوسوم جمع دی آر ټایني اوس ټایني ټکي استعمال شوی ټایني اینڈ granular bodies of the cell. First منگا دا explain کو what is mean by tiny آغا جسامت توي آغا سائز توي چاگا پا مایکروسکوپ نظر رازی قسمالو دیر پار منگا سمال استعمال کو خو سمال چه دے پسترگو نظر رازی خو چې کله په سترګو نظر نه راځي موږ الکترون مایکروسکوپ استعمال کو لیټس مایکروسکوپ استعمال کو د هغې کې موږ ته یو جسم چې دی ډېر وړوکی لپاره ټایني هغه جسم به څنګه وي دویم ګرینولر دانې پارنګې وي دانې مطلب دی آر دا ډېر وړوکی او دانېدار باډیز جسمونه دي په د چا سیل کې په سیل کې دا واړه چې دی دا سیدی دانی دي اوس دا دانی د څه نه جوړ دي او دا دانی څوک جوړوي کتاب کې بیا لیکلي دی آر فارم ان د نیوکلیولس سیکنډ دا جمله ولیکو دی جمع لپاره استعمالیږي دی رایبوسوم آر فارمड بناتا ہے رایبوسوم جوړوي څوک جوړوي بای نیوکلیولس اوس نیوکلیولس بل یو نیوکلیولس څنګه موږ وایي سیل کې دننه سنټر چې دی هغه نیوکلیس دی بیا نیوکلیس کې دننه چې دی الله یو سپیریکل باډي پیدا کړی یا یو ګول باډي پیدا کړی هغې ته نیوکلیولس دا نیوکلیولس چې دی دا څه پیدا کوي رایبوسوم موږ فار ایگزامپل دلته یو عام سیل والو هر یو سیل وي دا پلانټي انیمل وي موږ دا رنګې دا سیل موږ جوړ کړو سیل کې تاسو ته پته را دا چې دی زموږ سره نیوکلیس دی نیوکلیس کې دننه چې دی یو سپیریکل باډي دا ګول باډي ده دې ته نیوکلیولس وایي اوس دا نیوکلیولس چې دی دیس از کالډ نیوکلیولس دا نیوکلیولس چې دی دا څه پیدا کوي رایبوسوم پیدا کوي څنګه پیدا کوي د پر خپل یو پروسس دی به انشاءالله فرست ایئر کې دی یو ټرانسلیشن اینڈ ټرانسکرپشن آف مسنجر آر این اے نه چې دی هغه څه جوړیږي هغه آر این اے جوړیږي او هغه آر این اے چې دی بیا څه جوړوي رایبوسوم جوړوي هغه پروسس ته موږ ټرانسلیشن اینڈ ټرانسکرپشن دی د هغې په عمل کې یو په هغې پروسس کې دا کېږي فرست ایئر کې ډیټیل سره بیان کړی بیا های کلاس کې نور ډیټیل سره انهاو تاسو دومره یاد کړئ چې دا رایبوسوم چې کومه باډي ده دا ګول باډي دا ګول ارګنیل دی دا ارګنیل چې دی دا په نیوکلیس کې دننه سپیریکل باډي دا ګول دا باډي دا هغې ته څه نیوکلیولس دا نیوکلیولس خپله پیدا کوي انشاءالله نیوکلیس په ښه انشاءالله بیانو نیوکلیس چار حصې دي یو کې نیوکلیولس دی دویم کې دې کې خپله پلازما ده نیوکلیوپلازما ورته وایي په دې کې یو بله اهم باډي ده چې د هغه فار ایگزامپل داسې ګول تارونه جوړ کړو هغه ته کروموټین ورته وایي دا یې درېیمه شوه او څلورمه چې دی دا دې نه چې دی چاپېره پوستکی دی نیوکلو ممبرین ہوتا ہے دا به انشاءالله راځي پای کې به دا ډیټیل بیانوم
خو موږ وی رایبوسوم بیسیکلی څو جوړي نیوکلیولس او دا اوس په دې سیل کې چرته موجود وي دا نیوکلیولس دا دانې دا په بیسیکلی دا په درې ځای کې موجود وي فرست دا دانې چې دي دا په سایټوپلازم کې چې د آزاده کولاو د خواره پراته دي ډسټرب څنګه دلته لیکل they are found freely dispersed in the cytoplasm بیا یو بل موږ ارګنیل ویلې دی هغه ارګنیل ته موږ انډوپلازمیک ریټیکولم وي یا هغه انډوپلازمیک ریټیکولم په سرفیس کې موږ دا ارګنیل جوړ کو دا سیدا ارګنیل په دې سرفیس باندې چې دا کې موجود دي سو دا دانې ته موږ رایبوسوم دا د دې لوکیشن چرته دی دا په دې سایټوپلازم کې آزاد چې دی خواره پاره موجود دي او دویم چې دی په انډوپلازمیک ریټیکولم چې دی دا انډوپلازمیک ریټیکولم دی په هغې په باډۍ باندې چې دی دا اټیچ دي دلته به ولیکو They means cytoplasm, ribosome. Ribosome are found in the freely आज़ादा तौर पर freely means आज़ादा तौर पर dispersed ख़्वारा वारा आज़ाद चिती सिंगदा आज़ाद थी ख़्वारा वारा dispersed in the cytoplasm पर cytoplasm की and attach या दासिदी attach इंखती दी to endoplasmic reticulum की चले पाई के दा जम सरा दा इंखती दी दारगी दा खो शो बल एक्सप्लेनेशन राइबोसोम दा से अर्गनील चले दा मेम्ब्रेन नहीं जोड़ دا بیا جوړ د سنې دا دو مالیکول نه جوړلې یو پروتین وته وي او بل وته آر ان اے اوس آر ان اے څه دی دا نیوکلیک اسیډز دي څنګه موږ کاربوهایډریټ پروتین لیپټس دا نیوکلیک اسیډ پورا سیکنډ چیپټر فرست ټیر کې سیکنډ چیپټر دی آی کې به بیا خفاظ را زندگی وا پای کې به ایکسپلین کو نیوکلیک اسیډ داسې بای مالیکول چې هغه د کاربن هایدروجن نایټروجن سلفر او اکسیجن نه چې دا جوړلی او د دې وړي کې یونټ ته موږ نیوکلیوټایډ وای ان شاء الله وای به پورا ډیټیل سره دا دوه ټایپس دي یا به ډي ان اے یا به آر ان اے دا رایبوسوم چې دی دا د دوه مالیکول نه جوړي یو ډي ان اے نه او بل آر ان اے نه خو په دا د پوستکي نه جوړ بیسیکلی دا چې یو مالیکول له اوس دلته به ولیکو they are not bounded مطلب دا جوړ نه دی not bounded په ځای ولیکئ are made of membrane دا د membrane نه چې دی دا نه دی جوړ دا membrane نه جوړ دا رایبوسوم بیا د څه نه جوړ دی they are composed دو molecularly composed of two biomolecule بوته ولیکو biomolecule دی biomolecule ته موږ وایو هغه کم یو دی یو چې دی پروتین دی د پروتین نه جوړلی پروتین هم یو biomolecule دی څنګه واټر biomolecule دی دارنګه سلفر سالټ molecule دی کاربن ډای آکساید molecule دارنګه پروتین هم molecule او دویم چې دی هغه موږ سره آر ان اے دی دای ته موږ نیوکلیک اسیډ وته ولیکیا آر ان اے ولیکئ دا دوه مالیکول راجمع شي دی نه یو باډي جوړیږي باډي ته وایي رایبوسوم وته وایي دا خو د شو کمپوزیشن کدا کمپوزیشن شو بیا دا پروتین چې دی د دې کې په دوه حصې دي یو غټه حصه یو وړوکې حصه نو دلته دا پروتین یاد کو دا فدر بیا دوه حصې دي یو لارج دی سب یونټ او بل چې دی سمال سب یونټ
منګه دا په الکترون مایکروسکوپ کې دا چې کله منګه زوم کو غټ کو دا دانه دا فدر چې دی د کې دوه حصې ښکاري شي یو غټه دا ښکاري شي دا رنګې او بیا سیکنډ داسې یو بله ښکاری شي هلکه واړه شانتي دا په دې دغه جوړ کړو تور کلر دا چې کله موږ زوم کړو دا رنګې دوه حصې ښکاره شوې یو وړه ده یو غټه دا چې لکه وړه جوړه کړو اوس دا او دا دواړه حصې چې دی یو خاص آین دی دا آین معنی چې دی دا څه دی دا دواړه اټیچ د هغه آین میګنیشیم آین دی میګنیشیم بیسیکلی دا یو ایلیمنټس دی اټمز دی چې کله دې نه دوه الکترون لاړ شي دې نه دوه الکترون ریموو شو دې اټم نه بیا آین جوړېږي بیا ورته موږ میګنیشیم آین وایو اوس دا میګنیشیم آین غټه حصه پروټین او سمال حصه دا دواړه څه کړي اټیچ کړي دا خو شو پروټین او آر ان اے چې دی دا یو زنجیر شکل دی فار ایگزامپل دلته زه دا جوړ کړم دا تور روالو سور چې دی دا یو بل سره دا کنیکټ کړی خو دلته دا رنګې دا بل شو آر ان اے دا شو آر ان اے دا سمال یونټ لارج دی لارج یونټ دی او دا سمال یونټ دی سمال دارنګه موږ وې رایبوسوم دوه مالیکولونه چې یو پروټین یو آر ان اے پروټین بیا دوه حصې دي یو لارج سب یونټ دی یو غټه حصه ده او یو سمال کله چې موږ الکترون مایکروسکوپ دا زوم کړو زوم سره دا زموږ سره غټ دوه حصې ښکاره شوې لارج او سمال دا رایبوسوم داسې ارګانیل دی داسې اجزا ده د سیل دواړه سیل کې وي په یوکریوټیک سیل کې وي او پروکریوټیک سیل کې وي مطلب انسانانو کې هم شته بوټو کې هم شته دارنګې بیکټیریا کې هم شته یا ساتئ دلته به ولیکو they are also found in دا په دواړو حصو کې موجود دي یو کم یو دی یو موجود دی they are also found دا موجود وي پروکریوټیک سیل بیکټیریا سیل څنګه دی بیکټیریا سیل چې دا پروکریوټیک دی اینڈ یوکریوټیک او دارنګه منګه چې یو منګه سیل کې چې دی هغه موجود دی فار ایگزامپل منګه سیل والو آر بی سی کې چې کوم یو سیل دی دا منګه راوالو او مایکروسکوپ باندې دا زوم کو دی کې موږ ته دا واړه د دانی چې دا ښکاری کیږي په الکترون مایکروسکوپ بیکټیریا کې مشته او په دغه کې مشته په یوکریوټیک خو فرق څه دی فرق دا څه دی صرف دغه په وجه دا سب یونټ په موږ وګورو چې په یوکریوټیک سیل کې چې دی د ATS اوس اس څه ته وایي دا لږ ایکسپلین کوو او پروکریوټیک کې چې دی پروکریوټیک سیل کې دا 70S اوس اس څه ته وایي اس یو یونټ دی څنګه کیلوګرام یونټ ته سیکنډ یونټ ته منټ دارنګه میټر یو یونټ ته دارنګه اس چې د دام یونټ ته د دې یونټ نوم چې څه دی سیډیمنټیشن ریټ وته وي سیډیمنټیشن ریټ څه ته وي ګوره فرست چې موږ دا سیل چې دی د کې د ارګانیل دی نه به څنګه جدا کوو موږ فرست چې یو ټیوب راواغستو دا یو ټیوب دی دې ټیوب کې موږ اینه واچوله او په دې کې موږ اینه کې یو خاص لیکوډ ور واچول چې دا اینه چې جام کیږي نه او دا ټیوب موږ راواغستو یو ماشين فار ایگزامپل دا جوړ کوم ماشين دی په دې ماشين کې دا ټیوب چې دی دا یو پایپ چې دی دا موږ دا ټیسټ ټیوب چې دی دا موږ په دې کې خو په دې کې موجود دي څه دیکھیں بلڈ موجود دی اوس بلڈ چې دی دا ماشین چې دی ته سنټریفیوژ ماشین وای سنټریفیوژ ماشین چې دا تیز تاویږي مطلب دا کم ټیوب دی دا تیز تاویږي
تاویدو سره دا چې کوم یو زموږ سره بلډ دی دا دوه حصو کې تقسیم شي. یو حصه چې دا هغه سوي لاندې کینی، یو حصه بره. دا لاندې کیناستو ځکه د دې ډینسټیز ډېره زیاده وه، ډېر زیات او هیوي و، دا لاندې کیناستو. او چا کم ډینسټي سمال و هغه بره وخیږي. دارنګې چې کم بره وخته هغه پلازما وه، هغه پلازما موږ ته جدا کړه. بیا په دې کم یو هیوي دغه ډینسټي کم ماټیریل هغه فدر بیا موږ لیکوډ واچو چې دا نه جام کیږي. بیا موږ دا سپینډ کوو. دا چې کله موږ تاولو شروع کړو، چې کله دا سپیډ ورسېدو، ګوره ریټ راغلی، ریټ وایي سپیډ ته، دا سپیډ ورسېدو 80 ته، د موږ سیل کم ور اچولی یوکریوټیک موږ بلډ اچولی 60 ته ورسي. دارنګې رایبوسوم چې دی دا دانه د سیل نه راوځي بار لاندې کینی په 80s باندې. 80s باندې چې دی سپیډ سره دا رایبوسوم څه شو؟ سیډیمنټ شو. سیډیمنټ څه ته وایي؟ یو ماده نه څه جدا کېده، څه ماده نه څه پارټیکل جدا شو، هغه پارټیکل لاندې کېناسته، دې ته سیډیمنټ وایي. دا سیډیمنټ چې دی په څومره سپیډ باندې 80 فیټ باندې چې دی د سیل نه چې دی دا څه شو جدا کېناسته لاندې. بیسیکلی دا وایه دا ایس چې دی دا زموږ سره سپیډ دی. دا سنټریفیوژ ماشین، هغه سنټریفیوژ ماشین کې چې دی په 80 سپیډ سره چې کله راورسېده، دارنګې دا چې کوم یو رایبوسوم دی دا د سیل نه بهر لاندې کینی، او سیل کم مټیریل کم یو هیوي مټیریل هغه به لاندې وي، او چې کم یو ارګنیل هغه لږ لایټ وي، کمزوري هغه به بره پاتې شي. سیډیمنټیشن بیسیکلی دی ته وایي. دا خو شو زموږ سره نن رایبوسوم. رایبوسوم موږ سټرکچر ووي. رایبوسوم دانې دي، دا دانېدار دانې په سیل کې دننه موجود دي، په الکترون مایکروسکوپ کاري، په سترګو نظر نه ښکاري، ځکه دې ته ټایني وایي. دا دانې دوه مالیکول نه جوړ، یو پروټین نه او یو نیوکلیوس اسید نه. انشاءالله بل ویډیو 129 کې موږ د دې فنکشن وایو، دا چې کوم یو زموږ سره رایبوسوم دی د دې فنکشن سره دا به ډیټیل سره وایو. هغې پورې اجازت راکړئ. خداحافظ.